قرآن شریف کې رب العالمین پشپږو سورتونو کې د یو پیغمبر واقع ذکر کړی او دا ولې الله پشپږو سورتونو کې ذکر کړی دا زمونږ ستاسو د فایدې دپاره خدای ذکر کړی ده. مستقل یو سورت خدای پاک د هغې پیغمبر چې د کم پیغمبر واقعه د یو سورت نازل کړی دی، سورت یونس، او د قرآن شریف په 18 سورت آیتونو کې د ذکر شوی. کله خدای نوم غشتی دی وان یونس لمن المرسلین، او کله خدای پاک په ذنون سره کب والا یا صاحب الحوت کب والا سره خدای ذکر کړی دی، یاد کړی دی. الله چې دا واقع ذکر کړی د رسول الله مبارک ته او حضور پاک بیا صحابو ته ذکر کړی د قرآن شریف په الله ګرځولې، نو یو څو عبرتونه دي چې هغه د وخت د تقاضا مطابق ضروری دی چې د قرآن شریف دغه واقع ستاسو مخکې ذکر کوم. یو پیغمبر حضرت یونس علیه السلام خدای دنیا ته رالېږلی، او دا د یو لوی بل پیغمبرو هود علیه السلام د هغه په نوسو کې دی. د ده علاقه موجوده عراق چې ورته وایي، هغه وخت کې دې ټولو ته به فارس وی. دا اوس چې کوم عراق دی دا فارس و، د دې مخکنی ژبه فارسي وه. دا کوفه او بصره اوس خو عرب دي، لیکن د دوی خپله زړه ژبه فارسي وه. حضرت ابن عباس چې دلته راغی په حیثیت د گورنر، نو هغه عربي و او د خلکو ژبه فارسي وه، نو ځان له یو ترجمان نیولی و، هغه ته به ابو جمره وی. نو مخکې د دې خلکو ژبه فارسي وه، او دا ایران چې اوس کوم ایران ورته وای او یا عراق ورته وای، دا ټول فارسیان ژبه فارسي وه. دا خو صحابه رالل د علاقې ته د عراق ته، او ډېر زیات په زرګونو صحابه رالل. او حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپله دارالخلافه دلته راوړه، او ډېر لوی تابعین او د علم مرکز شو. نو بیا د دې خلکو ژبه د فارسۍ نه عربۍ ته لاړه. نو دا یونس علیه السلام هم په دې علاقه کې دې سره خوا کې لکه اوس چې څنګه کوفه یو لوی علاقه ده او بصره یو لوی ښار دی، دارنګې یو لوی علاقه وه، هغې ته به موسل وی. دا موسل ځان یو لوی علاقه وه، د یو خاص کلي نوم نو او نه د یو خاص ښار نوم. او بیا د دې موسل چې کوم دارالخلافه وه او مضبوط شهر او مضبوط ښار و، هغې ته نینوا وی. د نینوا د خلکو آبادي څومره وه؟ نو قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلناه الی 100 او یزیدون، د 100,000 د پاسه وه. څومره وه د 100,000 د پاسه؟ څوک 110,000 کسانو، او څوک 120,000 کسانو، څوک د هغې نه زیات و کم وی. خو امام ترمذي رحمت الله علیه په ترمذي شریف کې لیکلی دی، یو روایت یې راوړلی دی چې د دغې خلکو آبادي 120,000 وه. دا یونس علیه السلام خدای پاک دغې خلکو ته لیږلی و. د دې خلکو دین د شرکو، دا مشرکانو د بوتانو عبادت پې کو. او تاسو ته ما وویل چې دارالخلافه وه، نو دارالخلافه داسې وي لکه د افغانستان کابل، د پاکستان اسلام آباد او د هندوستان دیلې. دا دې کې د بار ملک سفیران هم پاتې کېږي، دلته بادشاهان دورې هم کوي. نو دا د پخوانه چې دارالخلافه وي، دا قیمتي ځای وي او اعلی ځای وي. دغې دارالخلافې ته چې 120,000 کم و بیش خلک و، هغې ته الله پاک یونس علیه السلام چې دا د هود علیه السلام نوسی و، دې له ولېږه چې لاړ شه او دې خلکو ته دین وښایه. دین څه؟ د الله وحدانیت، د توحید ښکلې عقیده چې دا خلک ما یو ومني او د بوتانو عبادت دوی پرېږدي. دا یونس علیه السلام په کومه زمانه کې دغه علاقه کې تیر شوی دی؟ نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی دی، وایي دا د طوایف الملوکي زمانه وه. وخت نشته چې اوس تفصیل درته وکړم. د ټولې دنیا دور هغې په 3 قسمه تقسیموي. نو د دغې د حضور پاک نه مخکې د آدم علیه السلام نه د حضور پاک پورې علاقه زمانه
درې قسمه تقسیمي نو د میانځ زمانې ته طوایف الملوکي وی زه به تاسو دومره پوه کم چې دا د هر قوم خپل یو سردار به او ابه بادشاه لکه مثلا د تورنزو خپل بادشاه او خپل سردار به مثلا د جلوب خپل سردار او خپل بادشاه مثلا د میری بدلته ځان له خپل بادشاه او خپل سردار به د قرنګ د هر قوم به خپل سردار او ابه یو بادشاه د هغه قوم یو بادشاه نو د علاقې چې ته لویه علاقه به وه نو د هغې علاقې لکه نینوا پکې لویه علاقه وه موسل نو د هغې به یو بادشاه نور ځای په ځای به واړه باڼه پخوا زمونږ همداسې وه د سوات ځان له یو بادشاه د دیر ځان له یو بادشاه د چترال ځان له یو بادشاه دا زمونږ په علاقه کې داسې د بلوچستان کې د ځان له مستقل بادشاهانو د یو علاقې باولپور ځان له یو ریاست او یو بادشاه خو د هندوستان خپله غټه بادشاهي هم وه نو حافظ ابن حجر وی دا هغه طوایف الملوکي چې ځای په ځای به د وړو وړو کلو یو بادشاه به او غټ د غټ علاقې به جدا بادشاه وی دا په هغه دور کې یونس علیه السلام تیر شوی دی یعنی د عیسی علیه السلام نه 150 کاله نه واله 372 سال قبل مسیح کې تیر شوی دی دا دغه دور نور پته یقیني نه کیږي خو حافظ ابن حجر لیکلی دی چې د عیسی علیه السلام نه 173 سال نه چې زمانه مخکې والی د هغه نه مخکې د عیسی علیه السلام د پیکا کېدو 150 سال پورې دې وخت کې تیر شوی نور عالمان وایي چې نه دا د دې نه مخکې تیر شوی دی وایي ځکه چې نینوا په 699 کې یعنی لسکم 900 د عیسی علیه السلام نه مخکې دا هلاکه شوې ده د علاقه نو چې دا هلاکه شو نو څنګه ورته دی راغلی یعنی د عیسی علیه السلام نه لس کاله کم 690 سال مخکې نینوا هلاکه شوې ده نو معلومیږي دا چې د کله راغلی دی په دې علاقه کې دی د عیسی علیه السلام نه 940 کاله مخکې تر د 980 کاله مخکې په دې زمانه کې قبل مسیح ورته وی دی تیر شوی دی الله پاک یو قوم ته ولېږه د څه دپاره یې ولېږه د رد د شرک دپاره هغې خلکو به د بوتانو عبادت کوه ګورې اکثریت چې څومره پیغمبران الله لیږلی دي د توحید د ښکلې عقیدې دپاره یې لیږلی او په دې په زمانه کې مشرکین به تېرېدل او د بوتانو عبادت به کوه لګیا به او د خدای سره به شریکان جوړول زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لومبې راغلی دی چا راغلی دی د مکې خلکو له د دین د دعوت دپاره او د مکې خلکو به د هغه بوتانو عبادت بیت الله نه ګیر چاپېره بوتان په بیت الله کې دننه بوتان نو دی ورغی هغوی له دعوت شروع چې خدای ته وګورئ دا مه کوئ الله یو دی الله شریک نه لري د خپلو لاسونو نه کاڼي تراشئ او سجدې ورته کوئ په خپله خدایان جوړوئ نو چې تا جوړ کړه نو تا له خیر کم ځای درکولی شي هغه له خدا شکل تا جوړ کړه هغه له خدا وجود دا پوزه سترګې تا جوړې کړې او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وایي کوم بت چې د ځان نه مچ نشي شاړلی نو هغه به تا له خیر او شر د کم ځای نه راکړي خو دا خلک ګمراهان دي دا ناپوهه دي نو ولګېد یونس علیه السلام دې قوم ته دعوت و تبلیغ شروع کړ دقه یو تبلیغ و دغه وخت کې مرکزي تبلیغ دقه یو ادا چې الله یو دی ګوره الله شریک نه لري الله په شرک ډېر خفه کېږي د مارونه ګوره او د شرک مختلف اقسام دي څوک خدای له زوی ګوري لکه عیسایان هغې وی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او په بعضې کارونو کې شریک دی څوک عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي او په بعضې کارونو کې خدای سره شریک دی څوک فرشتې د خدای لوڼه ګرځوي او څوک شرک فی صفات کوي څوک وایي دوه خدایان دي یو کار یو کوي بلبل لیکن اکثریت دغه نه دي اکثریت نن سبا شرک فی صفات څه مطلب د الله بعضې خاص صفتونه بندګانو له ساتي لکه زه به تاسو یو مثال درکم بچي ورکول د خدای صفت دی علاج بنده کولی شي تاله ډاکټر به هم دله علاج کوي طبیب به هم دله علاج کوي بعضې وخت کې به دم هم در باندې څوک واچوي بعضې وخت دعا به هم دله څوک وکړي خو داسې یقیني خبره نه ده دا د اسبابو په تناظر کې دي کله به ډاکټر علاج کوي تاله به خدای زوی درکړي کله به ډاکټر په خپله نه کوي کله به حکیم دله علاج کوي تاله به د هغه په علاج خدای زوی درکړي کله به د هغه په خپله نه کېږي
کله به مولا صاحب تعالی دعا کوي تعویذ ساخت هم کوي کله به د هغه په خپله نه کېږي یعنی دا صرف اسباب دي باقي په د اسبابو نتیجه خدای مرتب کوي زوی خدای ورکوي بل څوک نه نو که ته وایې ما له خدای پلانکي نه زوی غواړم نو دا ګناه د شرکي عقیده ده د بیمارۍ نه جوړول دا د الله په لاس کې دي ډاکټر به د علاج کوي خو جوړول ډاکټر نشي کولی دا اسباب دي په دې جوړوالي کې شفا به الله چي یعنې ډاکټر چې ناجوړه شي دی ولې ډاکټر مري خو بیمار شو مړ شو که نه نو چې بیمار شو د خپل ځان علاج نشي کولی او پردې کولی شي لقمان حکیم ته وګوره څومره لوی حکمت خدای ورکړی لیکن د مرګ نه بچ نه شو یو ډاکټر ماته وښایه یو حکیم ماته وښایه یو طبیب چې دی د ځان علاج وکړي او ځان نه بیماري ختمه کړي او دی دې جوړ پاتې شي سوال نه پیدا کړي اله سړی مري چې په ده بیماري راشي یا وړه بیماري یا غټه یا ناګهاني یا پرته لیکن خامخا نو دا ډاکټر علاج کوي بس دا د ده وس دی دله خدای په لاسو کې او په دماغو کې طاقت ورکړي د مریض مرض معلوم کړي او د دارو خاصیت تاله درکړي خو په دې علاج شفا دا د ده کار نه دی دا بیا د الله کار نو که ته وایې زه پلانکي سړي جوړ کړم نو دم شرکي عقیده نه وایې پلانکي راله علاج وکړو پلانکي دم را باندې واچو دا نه چې پلانکي به تا جوړونکي صرف رب العالمین دی بل څوک نه نو دغې خلقو دا شرکیات کول یونس علیه السلام راغی نصیحت یې ورته شروع کړو هغې ونه منه عقیده پرېښودل ګران کار دی حتی کې سزاګانې وله ورکړي تکلیفات یې وله ورکړل ښه مضبوط تکلیفات ښه مضبوطې سزاګانې تر دې حده پورې چې بعضې علماو په واقعاتو کې لیکلي دي چې په جیل کې واچو داسې سخت جیل کې چې تنګ کوټلي چې هغې کې سړی نه ودرېدی شي نه پکې سملاستېدی شي اوس هم په بعضې جیلونو کې داسې کوټې شته هغه جیل کې واچو توره تیاره نه خوراک او نه اوبه تکه توره تیاره تر دې حده پورې چې یو ځل د جیل چې کم داروغه دی هغه ورننوت چې د دې ګورم چې دی په کم حالت کې دی دی خو ما په داسې جیل کې بند کړی دی د جیل په داسې کوټه کې مې بند کړی دی کال کوټ دی چې ورته وایي چې په هغې کې نه رڼا شته نه خوراک شته نه اوبه شته ګورم چې د ده به څه حالت چې هغه سینګ ورغی او دروازه یې کوله وکړه بار تیاره او دننه رڼا بره نه وې ښه مزېدار لاټې نه وې ځان دی او ښه مزېداره رڼا جام کې ورته خشته اوبه پرتې دي میوه ورته پرته ده هغه حیران شو دا رڼا ده څه ده په دې توره تیاره کې بار تیاره ده او دننه رڼا ده او د اوبه ده کمې او دا خوراک ده کمې وایي هغه ذات چې کم ذات زما خالق او مالک دی کم ذات چې د تیارې او د رڼا مالک دی واقعي حقیقت دا دی چې د تیارې او د رڼا مالک الله دی دا څومره رڼاګانې چې تاسو وینئ په دنیا کې که د اوبو نه بجلي جوړېږي نو به خدای پیدا کړی او که دا شمسي دي د شیشو نه بجلي پیدا کېږي نو دا د نور نه او نور الله پیدا کړی او که ایټمي بجلي ګرځي نو دا چې څومره د ایټم ذرات دي دا ټول د نور نه حاصل شوي بند کا اوبه او نور بند کا چې نه راځي زه بجلي څوک پیدا کړي د دې بنیاد الله پیدا کړی وجعلنا من الماء كل شيء حي الله وی د اوبو نه ما هر چا له حیات ورکړی دی ژوند مې د اوبو نه ورکړی دی اوبه خدای پیدا کړی د هغې نه به بجلي جوړه شي نور او سپومې خدای پیدا کړی دی هغې نه به بجلي جوړه شي په قبر کې خو تا سره د دنیا بجلي بني دغه دی کې چې تا له رڼا درکوي او الله به دله درکوي او که په قبر کې تا ته توره تیاره ده او لړمانان او تا باندې ماران نښتې دي او نکیر او منکر دی او تا ته عذابونه ملاویږي دغه وخت به یو خدای پاک تا سره وي هلته که رڼا غواړې د الله نه به غواړې بندی نشي درکولی ما له هغه ذات دا رڼا راکړه چې کوم الله د دې رڼا خالق دی د اوبه ما له هغه ذات راکړي چې کوم د دې اوبو خالق دی او دا خوراک ما له په دې جیل کې په دې کوټه کې په دې تنګ غار کې په دې کوټګۍ کې هغه چا راکړی دی په دې غار نما کوټګۍ کې چې کوم د رزق مالک دی دا خو الله کولی شي سم نشته بیبي مریم چې کله حضرت زکریا علیه السلام کوټګۍ کې په جومات کې بنده کړې وه قرآن نه وایي کلما دخلها علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به زکریا علیه السلام ورننوت روزي به پرته وه او علماو لیکلي دي چې د اوړې روزي په جمع کې او د جمع په اوړې کې زکریا علیه السلام پیغمبر ورته وایي مریم انا لک هذا دا د کمې
تا پسې خو ما جلنده والې ده چابي خو ما سره ده دا خو اوړی دی په اوړي کې خو د جمې میوه نی دا خو جمې دی په جمې کې خو د اوړي میوه نی دا د کم ځای نه دي د هغې ماشوم عقیدې ته ګوره وړه وه کوچنی ماشومه قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه دی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې وغواړي چاله چې غواړي بې حسابه روزي ورکوي روزي په عقل نه ده کم عاقل اعیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا عقلمند سړی به روزي به مخکې دی به ورپسې اوږې به سوالونه به کوي خو خیار به او جاهل سړی به رزق به یې تاویږي را تاویږي دا د خدای په لاس کې ده روزي په عقل نه ده عقل به استعماله خو په عقل نه ده عقلمند سړی به روزه پسې به منډې وي نه عقل سړی به بېوقوف سړی به خدای به ډېر مار ورکوي بهر کیف خبره داسې ده د مارونو او ته څه وایي دا الله را کړی دی هغه سړی پوه شو هغه داروغه ستا خدای څوک دی الله ذات شریک نه لري نو روایتو کې راځي چې هغه سړی په دقه ساعت په یونس علیه السلام ایمان راوړو خو غږ یې نه شو کولی دا یارې او دا خو ټیک وایي واقعي دا بوتان خو موږ په خپلو لاسونو جوړ کړي دي مچ ځان نه څوک نشي شړلی ابه ماله څه خیر راکړي مخلوق خو ټول که انبیا دي پیغمبران که اولیاء که علما چې هر څومره دي ټول الله ته محتاج دي نو چې څوک الله ته په خپله محتاجی نو تاله به څه درکړي د اسبابو په نظر کې به خیر درکوي علما هم دې له پیدا دي چې تا ته نیغه لار وښیي خو تا جنت ته نشي رسولی ابه ته خپل انک لا تهدي من احببته جنت ته دې نشي رسولی یرات الطریق زمونږ طالبانو لار به درته ښیي نیکان خلق دي صالحین اولیاء ذکر بدر کی هغوی به لګی ستا تزکیه د باطن دپاره محنت به کوي خو محنت به در باندې کوي لار به درته ښیي نور جنت ته دې نشي رسولی به ته خپله خواري کوې بل محنت به کوې یونس علیه السلام لګیا دی هغوی قطعا نه مني وبه یې وهه غریبه وبه یې وهه ابه بیا هم لګیا و تکلیف پہ والا ورکا اب ابھیام لگ گیا پا پیغمبرانو بلا تکلیفات رازی رسول اللہ مبارک فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء پا دنیا کے دا ٹولو نا زیاد تکلیف مصیبت دا پا پیغمبر رازی ثم الامثل فالامثل بیا جو سمر پیغمبر تا نزدی ہوئی دا بناوی کہ دا دمر تکلیف پا دی مولا صاحب والے راغی پا پیغمبر پا ایوب علیہ السلام پا یونس علیہ السلام راغی رسول اللہ مبارک دا طائف سفر ہو گورا سارا جسم لہو لہاں جو ہو چکا تھا ټول وجود نوین روانے غاخ مبارکو گورا پا احد کے شہید شوے دے بیماری راشی تکلیف راشی پا نیک سڑی پا عالم دا بنوے جدا دا خدای قہر و غضب دے دا ازمائش تے پا دنیا کے درجو چاہتے اللہ مرتبو چاہتے گناہ را جائی او تالا تسلی در کئی اللہ پاک چا اے بندہ دا پیغمبر دے پا دا تکلیف تیرے گی پتا بم تیرے گی دا نیک سڑی دے بیمار دے تا باندې دمونه چې په خپله ناجوړه دی پروا نشته دا ازمایش دی د دنیا تکلیفات دي دا به راځي تاله به سوال کوي چې خدای دله بچي ورکړي په خپله به یې بچي نه په هغه ازمایش دی نه بی تاله به دعا کړي تاله به پې خدای درکوي سخت ازمایش په پیغمبر لیکن دا الله احکامات لګیا دی چلېږي خلکو به کنزل ورته کول کوه خلکو به سپکې وې وایه خلکو براگیر که بادشاہ گوندے او با وحو جیل کی بواچو بیا براوست بیا وطن نبو شڑ اگوی اسم نا بس اللہ احکامات دی زبتا سو ترسو دا خود شان دے لوی دشمن دا داعی کے سوک دا دعوت دا اللہ چلے دا غٹ دشمن شیطان دے بس او شیطان دا اغی خلقو پا وگونو کے باتیں اچھئی چے کم دا شیطان مر گرے دی اسم علماء پس خلق لگیا دے سونس پکے ہوئی نیکانو پس خلق لگیا دی سمرس پکے ہوئی کہ سوک دا اللہ دعوت چلی اغی پس لگیا دی سمرس پکے ہوئی دا شیطان پا غوگونو کے ناستے او پکے نخیر او باسی دکی دا چل دیو دکی دا چل دیو دکی دا چل دیو دکی دا چل دیو دا زویو دا داو داو اگر نکی دا خبری بتا تا جوڑے شیطان لگیا دی کہ دا دین دا خبر تواو نرے شیطان لگیا دی کہ دا دین پا خبرو کہ تا رکاوٹ پیدا کی نو تا تا با خپل 50 سوڑی نخی او دا غاغا معمولی دو غنده
یا درې غوندې وړې غوندې غلطۍ به درته ښي او تا به په هغه دغه کوي بې اعتماده کوي. دا قانون دی صاحب، فطري قانون روان دی. نو یونس علیه السلام پسې شو، هر قسمه تکلیفونه او کنزل او ملنډې او ټوقې او مسخرې او جیلونه. اخره کې چې یونس علیه السلام تنګ شو، الله څه حکم نه وکړ، ما خو ډېر لوی دعوت وچلو، ما خو غټ دعوت وچلو. الله که یو کس نیم زما ملګری م دی نو خدای ما له خواله نشي راتلی، یېرېږي. که یو کس نیم ایمان هم په ما راوړی دی الله، نو خپلو کوټونو کې غارونو کې پراته دي، ما ته نږدې کېدی نشي. که یو کس نیم تا یو مني بیا مله نه راځي، یېرېږي. الله څه وکړ؟ پیغمبر الله ته رجوع کړله. الله وی بس تو اوس د دوی د عذاب وخت راغی، ما ستا په ژبه دوی ته ښه نصیحت وکړ، تا معجزات هر څه ورته وښودل، سمیږي نه اوس. نو چې نه سمیږي عذاب را روان دی، نو په پلان کې ورځ باندې به عذاب راشي، نو نښه به دی چې درې ورځې مخونه به زیړي، بیا به درې ورځې مخونه تک سره شي، بیا به درې ورځې مخونه تک تور شي، او په لسمه ورځ به په دوی عذاب راشي. ته دې بس زباس خبره خلاصه شو. کوم اندام چې هغه کینسر ووایي نو بیا ډاکټر وی پرې کوه، هغه قیمتي اندام بیا ډاکټر ته وی پرې کوه. قیمتي اندام چې تار وخت صابون پې مګې، قیمتي اندام چې په جمع کې ته ته جرابت آوې، قیمتي اندام چې په اوړي کې ته هغه ایسی وته پکې وته نیسې، قیمتي اندام بیا پرې کې به، قیمتي لاس به بیا پرې کې، قیمتي ګوتې چې تا به ښکلولې به بیا پرې کې. نو چې کوم قوم کافران شي او علاج یې نه کېږي، علاج هغه اندام پرې کوي چې علاج یې نه کېږي. نو یونس علیه السلام یې راولېږه، هغه غریب بلا علاج وکړه، خو دا بې علاج او علاج نه کېده. نو بیا د دې علاج څه شی دی؟ پرېکول، ختمول. یونس علیه السلام ته یې ووت لا چې لاړ د شپې نه په دوی باندې اوریځې راغلې، یو طرف نو د بل طرف. او چې اوریځې راغلې هغه داسې اوریځې نه وې چې دا د یخ باد اوریځې وي، لوګي و پکې چې کوم هوښیارانو پوه وو، او یا پکې بعضې داسې وو چې هغه مسلمانانو خو پټ هغې ویې لکه داسې وکې وګورئ یونس علیه السلام شته او که نشته. که هغه وي خو دا د خدای عذاب نه دی، به دا د دنیا حالات دي، باد او سیلی او طوفان ځي راځي. او که هغه د وطن نه اوتې وي نو بیا ګورئ د خدای هغه عذاب چې معلومات یې واغېښتلي یونس نشته، وتی بس چې دی ووته چې پیغمبر یو ځای موجود عذاب نه راځي. رسول الله مبارک تم الله قرآن شریف کې ویلي فرمایلی وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، چې دې اهل مکه کې ته عذاب نه راولم، خو چې ته مې ته ویستې بیا به ګور تماشا کوه. وګوره یونس وی کته نشته، بس معلومیږي دا چې دا خدای عذاب شروع شي. او بیا څو درې ورځې هم اقسې مخونه تک زیړ شو، او دا چې کومې وریځې وې دا د تو وریځې وې، لوګي و پکې، درې ورځې مخونه سره. او پوه شو اوس به څه کوو چې کوم مسلمانان و پکې، چې کوم هوښیاران و پکې، هغې وې داسې کوو. یونس پسې منډې ووالې، خدای پیدا نه کوه علیه السلام. څه به کوو؟ وې داسې کوو د یونس الله ته چغې وو. مونږ ته حضرت یونس دا ویلي چې الله ته چغې ووهئ، مونږ ته یې ویلي یو الله دی، مونږ ته یې ویلي چې هغه نه غوښتنه وکړئ، مونږ ته یې ویلي د ګناه معافي وغواړئ، هله شا به راځئ چې هغه څه ویلي مونږ ته په دا دومره کلونو کې، راځئ په هغې عمل کوو. خلک راغونډ شو سره د بادشاه، بار ووتل میدان ته، او داسې ووتل چې ځان سره څاروي مو ویستل، او څاروي یې د بچو نه جدا کړل، بچي یې د میندو نه جدا کړل، او ښځې مو ویستې، او ښځو ته یې ویې دا واړه ځان نه جدا کړې. یو چغې جوړې شوې الله ته، داسې شور جوړ شو چې غوا او میخو ګډو چیلو بچو پسې چغې والې، بچو هغې پسې چغې والې، او چې دوی سره کوم هلکان جینکۍ ماشومانو هغې خپلو میندو پسې چغې والې، او د خلکو الله ته چغې جوړې کړې، او څه یې وې الله ته. دا چغې الله ته وواله چې یا الله، دا چغې وواله یا الله استغفر الله، من ګناهونو بخښنه غواړم.
او یو بل ته وې چې که زمونږ په یو بل حقونه معاف کړې شابه یو بل وبخې که یو بل سنم زیاتی کړي نو هغه زیاتی او بل نه معافي غواړي او خدای ته څه چغې ووالې حافظ ابن حجر طبرانی کې یو حدیث ته معجم کبیر د طبرانی الله ته چغې وی یا حی حین لا حی هغه ذاته چې ته هغه وخت بم جمدې چې بل جمدې بني ته به هغه وخت هم جمدې چې بل جمدې به نی اسرافیل علیه السلام چې شپېلې ویرسه ختم ویا حی اے جمدی ذاتا یحیی الموتا مړي به ته جمدي کې جون ستا په لاس کې دی ویا حی لا اله الا انت اے جمدی ذاتا ستانه بغیر بل رب نشتا او فضیل ابن عیاض دا ګورې لوی محدث دی صوفیم دی لوی محدث دی هغه نه منقوله ده چې سبب وي اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت خدای زمون ګناهونه ډېر لوی دي خدای ډېر زیات دي لویم دی او ډېرم دي وانت اعظم اجل استانه لوی نه دی الله ته ډېر لوی په ذات کې ډېر لوی په صفاتو کې لوی فافعل بنا ما انت اهله خدای چې ته د کوم شي اهل هغه کار را سره وکړه ته د بخنه اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهله خدای چې موږ د کومې ګناه اهل یو پاغي ممنسا نو بابا جیو مولانا شهزاده صاحب رحمت الله هغه به پېشمني خدای ته جړل نو هغه به یو شعر وي د طالبانو ته اکثر دا شعر خیمه جړل به پېشمني او الله ته به سوي تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما یا الله ما ته خپل ګناه ډېره غټه ښکاري چې ما خپل ګناه ته وکتل ډېره غټه ده ډېره لویه ګناه ده خو چې ستا عفو سره مې مخامخ کړه نو الله ستا عفو زما د ګناه نه ډېره ده بیا نو دې سوی فضیل ابن عیاض الله ما سره زما د ذات معامله مه کوه زه خو ګناهګار یم زما د ذات معامله خو چې کې ما به په ګناه رانیسې چې زه د کومې ګناه اهل یم او د کوم سزا اهل یم الله هغې ته مه ګوره ته ځان ته وګوره د هغې مناسب کار وکړه ته رحمان او رحیم او غفور او کریم یې خدایه تعالی هغه وخت ژوند دی چې چله نشته خدایه ته ژوند ورکې پروردګاره دا چغې و دا یونس علیه السلام هم دا آوازونه کړي دي بیا وروسته او دا چغې خدای ته ووایي نو رسول الله مبارک فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سبقت حدیث قدسی دی سبقت رحمتی غضبی چې وي د ما د غصې او د رحم معامله راشي نو بیا د ما رحم غالب دی دغه وخت د خدای غضب هم راغی په دې خلکو عذاب شروع شو لیکن چې دوی خدای ته چغې جوړې کړې او دی وایي چې خدایه مونږ ګناهګار یو دا به وایې ښه کبر منه کوي چې ما څه ګناه کړې ده خدای زه دې ولې رانیولې نه 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 الله زه ګناهګار یم خدای دا چغه به وایي الله ته الله زه ګناهګار یم خدای ته انصاف کې خدایه ته ظلم نه کې تا په ما د دنیا احسانات کړي دي ربه لیکن ما د هغې شکر یې نه ده ادا کړی الله زه ډېر ګناهګار یم خدایه عاجزي وکړه الله ته زه ډېر ګناهګار یم خدایه تا په ما ډېر احسانات کړي دي ما ستا د احسان شکر خدای نه دی ادا کړی خدای هغه وخت به ته جمع دی چې دا ټول به مړه وایي هغه وخت به ستا رڼا وي په قبر کې چې ما سره به د دنیا رڼا الله نه وي ته وایه پروردګار ته چغه راغلی عذاب دنه خدای ختموي قرآن شریف کې الله فرمایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس دا سه کلی چې عذاب راغلی دی او هغې ایمان راوړو عذاب ته نه دی ټال شوی نه دی لر شوی ګنې د موسی علیه السلام دشمن فرعون خو چغې ووالې آمنتو برب موسی و هارون چغه والې خو داسې نه لکه دا چې ده د عذاب وخت کې خو هر سړی چې عذاب وي نه چغې وباسي خو داسې نه لکه دوی چې ویستله دوی چغې ښځې هم وایي ماشومان هم وایي سړي هم وایي او واړه هم وایي څاروي هم چغې وایي او بچي هم چغې وایي او یو بل نه معافي هم غوښتې که یو بل سره هم ظلم زیاتې کړی 1,00,000 څه د پاسه معافي هم الله نه غواړي او خدای ته چغې زاري استغفار هم وایي او الله
معفم کا خدایا بس تانا بلا سر نشتا آئی ہائی رونو دو سیزون دی دا عذاب دا پارا دو تنبی دی دو تنبی یو دا دوالو جہانو مبارک سردار چی پا دنیا کے موجود وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دویمه تنبه استغفار دے دا خدای نه بخنه نن امت پلوی جنجال کے گیر دے انفرادی گناہونو کے مونږ ټول گیر یو مالی گناہونو کے مونږ ټول گیر پراته یو اخلاقی گناہونو کے مونږ ټول گیر پراته یو بد اخلاقی ډیر ده دا کشر مشر لحاظ کے مونږ ټول تبایو دا مشر لحاظ نشتا دا گاونډي یو بل سره بد سلوکی عامه ده حرام خوری عامه ده سود خوری عامه ده یو بل پسې کنځل او سپکې عامې دي د یو بل په بدو خوشحالېدل نن عام دي نن مسلمان د مسلمان وینو ته تګې ناست دی نن مسلمان د مسلمان مال ته تګې ناست دی نن مسلمان د مسلمان مال ته عزت ته تګې ناست دی نن د کافر ضرورت ختم دی د هغه د راتلو هېڅ حاجت نشته مسلمان په خپله مسلمان وجه نن کافر ته تماشې ته ناست نن مسلمان په خپله لګیا د مسلمان مال وهي کافر تماشې ته ناست کافر به نه راځي چې ستا مال به وړي او غنیمت به یې دله ګرځوي نه 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 نن مسلمان په خپله لګیا د مسلمان مال وهي په مختلفو طریقو سره لګیا دی مسلمان بار ملکونو کې ناست دی او ما واورېدل چې څه فیک اکاونټونه جوړ کړي دي او خلک لګیا دی او ډالر جمع کوي ورسره او یې تاله پیسې درکوو د دنیا مال د پاک د خلق خو بالښتونو ته خلکو ډډې والي دي چې یاره داسې پیسه به څنګه پیدا شي چې زه کور کې ناست یم بالښت ته مې ډډه والي او دا ډالر یې را روانې ولې مخکې تاسو ونه لیده مضاربت هغه کاته پیسې به خلکو اخیستلې او په مضاربت ورکړو ډس چې ټولې پیسې لاړ کنګال شوی کنګال دقسې اوس مې واورېدل چې بار دنیا کې خلک ناست دي او اکاونټونه پردي کولو کړي دي او تا ته وایي دومره ډالر جمع که تاله به دروازې دومره راځي او که بل ملګری دې پیدا کو او ستا په واسطه هغه اکاونټ کولو کو نه هغه به هم راځي او هغې په هغې کې به تاله هم کمیشن راځي په لکونو نه په کروڑونو ډالرې د ملک نه بار روانې دي ملک به هم کنګال شي او ستا جیب به هم کنګال شي حکومت کی نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں چاہے پدے کنٹرول راولے کنٹرول والا نشتا ملک غریب شو تباہ شو نخ تباہ کی بنا بار ملک تستا پیسہ روانہ دا داغوی اکاؤنٹ تا روانہ دا ڈالری روانی دی ار سڑی دان لے اکاؤنٹ کولاوی او ذکنا مالا بدروازی دومره ډالر راځي او تا ته وی شابه اکاؤنٹ کولو که چې ته کولاو کې نو پاغې کې داغه کمیشن هغه چې بل کولاو کې هغه هم کمیشن هغه چې بل کولاو کې هغه نه کمیشن ګوره یو لشل وځي پس بل پسې ارس بلاک کی ختم بشي او کنګال به بیا ناشي دا کافر نه دا مسلمان دا مسلمان مال تناس فرضی پراپرٹی با کولاو کی فرضی اس بمنی پا میدان خلق خورور پیسہ خلقو سرشتا دا نا چی نشتا کنوی دی خلقو سر پیسہ نو بیا نو لپلاتون والم نگنن دست چی اغا با غلطو خیجی لارتی بیا کاغذو نگردوا حلق ولی ظلم کوئے او زب دی مسلمان تا من چی مسلمانا اوڑا قنوزان لگٹاو کا محنتو قنوزان لگٹاو کا در سره ډیره دا چلې نه درځي غریبانانو فقیرانو له مسکینانو لی ورکا نو د خدای ظالمه په کروڑپتیاو په ایرپتیاو خلکو لی ورکې جومات جوړ کا دا د خدای غضب او د خدای قهرونه را روان دي په تاسو دا را روان دي صاحب مسلمان وجني وملیدله بله ورځ ماشومان او مخله بچي ښځې هر تباه و برباد دا روان دي دا قصه دا بندېدو والا نه ده کله یو ځای او کله بل ځای او کله بل ځای او کله بل ځای ورشي افغانستان وګورئ ورشي پاکستان وګورئ ورشي کشمیر وګورئ ورشي یمن وګورئ ورشي عراق وګورئ ورشي شام وګورئ ورشي د دنیا د مسلمانانو ملکونه موږ د دې د خندا شو د دې خندا چې نن زما قرآن پورې خنداګانې او ټوکې کېږي د مسلمان نن بې خوند او بې غیرته بل پاتې څوک شو
مونږ د دې خندا شودن مونږ پورې کافر خان دی او بل سره چې نن د دې د پیغمبر پورې مونږ استهزاء او ټوکې وکړې او د پیغمبر حاکم جوړ کړ نن بوله قرآن را واغشته ولا پاڼې پاڼې په ځمکه وغورځاو او خپې مو پې د پاسه کېښودې نن مونږ د دې خندا شو هاي روزانه مړي دي مرګونه دي روزانه ډاکې غلاګانې دي نن بل فساد او فتنه د جوماتونو نه بیټرانې خلک پټوي او خرڅوي اوس به زه د خدای د کور څوکۍ کومه اوس به زه د الله د مال د جومات شیخ خو د الله دی زه به د الله د مال حفاظت به کوم اوس به زه د جومات د بیټرۍ څوکۍ کوم ولې د هندوستان نه د سړی هندو راځي د هغه کوي د فرانس نه عیسائی راځي هغه کوي د روس نه روسي نه د هندوستان د سړی هندو دا نه کوي دا د روس او د جاپان او د امریکې کافر نه کوي دا زما مسلمان رور کوي پیسه نشته ورسره وګټه نرشه مړه نرشه وګټه مزدوري وکړه نرشه وګټه ګوډو کچاري وکړه نرشه ټماټر خرڅ که په دې لارو کې ستا نه ښه ښه ځوانان لګیا دي په ګاډو ټماټر خرڅوي نو ته جومات د خدای په کور ورځې او د هغې نه بیټرۍ پټوي ژوند د ټول عمر دی خدای له به نه ور دی قبر له به نه ور دی قیامت له به نه ور دی اخرت له به نه ور دی د څومره جوماتونو نه بیټرۍ پټې شوې هلکه دروغ یم که رښتیا راته وې نن دا شروع دی صاحب یو جومات هم پاتې نه دی بیټرۍ پټېږي شیشې پټېږي خو شیشې اوچتې دی هغې له ګوتې نه ورځي پکې پټېږي د جو دم رسېدلې ده خبره چې مسلمان دا به مسلمان خو نه دی مړه ده دا مسلمان نه دی چې ځان ته قرآن شریفونه کېدي او په هغې خو یو پکې راکوځي دا مسلمان دی دا کافر دی مرتد دی واجب القتل دی دا بیټرۍ چې خرڅ کړي هسې تاسو نه تپوس کوم تاسو خو الحمدلله هوښیار او پوه خلک یې چې دا بیټرۍ دی یو سیو پچی خرڅوي هغه اخېستونکي ته پته لګي چې د غلا ده او که نه ده وایه ورته شاباس هغه ته دا سړی معلوم دی چې دا غل دی ماله روزانه راوړي هغه ته دا پته ده چې دا د غلا ده نو تی ولې هلې ته هم غلاګال شوې تا ته خو پته ده نو چې دا خو د ما کاروبار دی زنا چلوه کاروبار دی سود کوه کاروبار دی دمې چلوه کاروبار دی کاروبار دی ته وایي د خدای کور مونږ معاف نه که یاد وساتئ مسلمانان د خدای غضب در باندې روان دی داسې پټه نه ده خبره پاتې وګورئ پخوا د کینسر مرض څومره دی کورونا خو در باندې راغله که نه څونه یې در نه ووال څونه یې مونږ نه ووال څونه یې په کور کېنولو څونه یې بیت الله در باندې بند کړ د هغې نه مخکې زلزلې در باندې رانهلل د هغې نه مخکې سیلابونه رانهلل دا د خدای عذابونه د خدای قهرونه دا را روان دي دا پاتې نه دي ته مه وایه چې ما د خدای د کور نه بیټري پټه کړه دلته به جومات ته سړی راشي موټرسایکل به دې پټ کړي دلته به د خدای په کور کې سپلی دلته एकदम ماشاءالله هندو مسلمان شو نو جومات ته مانځله به وته نو چې ته نو هغه سپلی هغه مسلمان وته سپلی اوچتې کا وی ولې د خدای کور ته ننوځم که نه وی دا به دننه ږدو وی دننه ولې ږدو دلته څه چل دی وی دا پټی خلکه وی څوک یې پټی تاسو ټول مسلمانان یې وی مسلمانان واپس یې سپلی ترخ کیو نه زه هغه دین کې نه داخلېږم چې زه به د خدای کور ته ځم او زه به سپلی ترخ کې نیسم ولې مسلمان به مانه غلا کوي زه همغه هندو ښیم چې غلا خو نه کوم د خپل عبادت خانې نه کوم زما دغه حال هندو د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي سیک د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي انګریز د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي او بغیرته مسلمان ته د خپل عبادت خانې نه غلا کوي ته د هغه چا نه غلا کوي چې هغه الله ته ودرېده وی الله اکبر د هغه مخ خدای ته دی او سپلی شاته پرتې دی او ته د هغه نه غلا کوې ته شرمېږې نه تا لا حیا نه راځي ته یېرېږې نه چې خدای به مې راونیسي ته یېرېږې نه چې دا پیسې به رانه خدای په بله وباسي ته یېرېږې نه چې په کینسر په مره به دې ور وغورځوي ښځه بچې به دې ور وغورځوي په دشمنۍ به دې اخته کړي په غم به دې اخته کړي ولې نه یېرېږې د خدای
ته ډېر کبرجنې بهر کې زما وروڼو هغې قوم چاته چغه واله الله ته یو بل نه مافي چغې سورې الله پاک سوی فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس یو کلی چغې نه دی والی ما سوا د یونس د قوم نه هغوی الله ته چغې والې نو الله سوی قرآن شریف کې الله فرمایي لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين مونږ ته هغه عذاب لرې که رسوایي وسخته او ټیم هم وله ورکړه عذاب تل شو ختم اوریاس لاړه لوګي لاړه ټول قوم راغی مسلمانان شو بس مکمل مسلمانان بوتان یې ونیول ماته یې کړل ختم علی شابه خپل پیغمبر یونس پسې ګرځي اوس یونس علیه السلام را پیدا کړ بهر کې دا باقی واقع برته ان شاء الله العزیز پراتلون کې جمعه کې وې صرف یو خبره به تاسو مخ کې کېده او دا د دې واقع د دې پورې چې څه مسلې دي ادا چې خدای اسې څوک نیسي نه خدای وتعالى اول پیغمبر راځي که پیغمبر نه د پیغمبر نه پس علما او نیکان او صالحان داعیین دا را لګي چې خلکو ته دین او خیر دا خدای خپل حجت پوره کوي او دا غي نه پس خدای نیول کوي او په نیکانو ازمایښونه راځي لکه په یونس علیه السلام چې راغله او بیا ته د خدای عذاب لر کول غواړې استغفار به وې خدای ته به جړا بس او بل دا چې نیکانو پورې ټوکې مه کوي عالمانو پورې خندا مه کوي علماء پورې سپکې مه وایه قسم په خدای چې دا ستاسو خیر خواهان دي تا د دوزخ نه بچ کول غواړي تا ته د خدای لار ښایي تا ته د خدای دین ښایي تا د جنت لاره ښایي تک ظلم مه کوئ پیغمبرانو سره دا شوي دي عذاب به مو وایي تباه به شی بیا که کړي مې استغفار ووایه معافي وغواړئ بخښنه وغواړئ د خدای نه وجاړئ الله ته خدای ته زاري وکړئ د تهجد وخت کې پېشمني خدای په جړا ډېر خوشحالېږي خدای ته وجاړئ زاري وکړئ فریاد او استغفار ووایئ نو استغفار چې ووایې راغلی عذاب پې خدای ختموي